شریعت کې الله پاک په انسان باندې دوه قسم حقوق هغه لازم کړی او شریعت په اصل کې هم د دغه دوه قسم حقوق او هغه نوم دی چې د دې ادایګي هغه وکړای شي. دا دوه قسم حقوق کم دي. په دې کې اولنی قسم حقوق هغه د الله پاک دي چې هغه ته حقوق الله ویل شي. مثلا منځ ده، روزه ده، حج، زکات، نور داسې حقوق چې د هغه تعلق د الله پاک سره وي د دې ادایګي په انسان باندې هغه لازمي ده. د دې سره یو قسم حقوق هغه دي چې د هغې نوم حقوق العباد دی. دی به د بندګانو حقوق هم ادا کوي. یو سړی ووایي چې دین هغه نوم ده، منځ او روژې دی، دا سړی هغه په خطا باندې د دین منحصر کو صرف په حقوق الله کې په چند څیزونو باندې، حالانکه دین د حقوق الله او د حقوق العباد د مجموعین هم دی چې ته د الله پاک د حقوق سره د بندګانو حقوق هغه هم ادا کړي. د بندګانو دغه حقوق بیا په اقسامو باندې دي. بعضې به دي کې هغه د مور او پلار حقوق دي، بعضې هغه د اولاد حقوق دي، بعضې چې دی نه هغه د خویندو وروڼو هغه حقوق دي، د ښځې خاوند اپس کې په یو بل باندې هغه حقوق دي. دا هغه حقوق چې نږدې رشته دار دي، هغه حقوق الله پاک جدا ذکر کوي. بیا به دې کې هغه د دغې کوم مذکوره رشته دار دي د دې نه لږ اخوا لږ لرې رشته دار دي، د هغوی حقوق هغه عمومي بیان کړی شوي. د هغوی سره ښه سلوک کول هغه عمومي بیان شوي دي چې د هغوی سره ښه سلوک کوئ، د هغوی سره د بد سلوک نه هغه ځان ساتئ. نو د حقوقو په دغه دنیا کې که نن یو سړی هغه د خپل حقوقو مطالبه کوي نو په دې سره حقوق نه ادا کېږي. یو سړی وایي چې زما حقوق دې ادا کړی شي، بل سړی وایي زما حقوق دې ادا کړی شي. پلار راپاسي وایي بچی زما حقوق نه ادا کوي، پکار ده چې زما حقوق دې ادا شي. بچی وایي دغه مور او پلار زما حقوق نه ادا کوي، پکار ده چې زما حقوق دې ادا کړي. هر حقدار راپاسي هغه دا ناره ولګوي چې زما حقوق دې ادا کړی شي. نن زما حقوق هغه پیمال کېږي. زنانه دغه ناره لګوي، نارینه دغه ناره لګوي، نو په دې اواز سره هغه حقونه نه ادا کوي. دا به صرف یو اواز وي، دا به صرف یو ناره وي. حق ادا کول به چې دی نو حقدار ته به حق یا نه رسي. د حق ادا کولو طریقه به هغه دا وي چې کله زه دا سوچ وکړم چې په ما باندې د چا حقوق دي چې زه هغه ادا کړم، بل دا سوچ وکړي په ما باندې د چا حقوق دي زه هغه ادا کړم، زما سره هغه منسلک څومره رشته دار دي، د هغې رشته دار فردن یا مجموعا څومره حقوق په ما باندې لازم دي، زه هغه په کومه طریقه باندې ادا کړم، کوم حقوق دي په کومه طریقه یې ادا کړم. په دغه طریقه به هغه حقوق ادا شي. که داسې ناره وي چې زما حقوق څوک نه ادا کوي نو بیا د یو کس حقوق هغه نه ادا کېږي. چې ناره یو سړی لګوي چې زما حق او بل وایي زما حق، نو نه به د یو حق ادا شي او نه به د بل حق ادا شي. چې دا اواز ستا حق ستا حق دغه اواز لګېږي نو هم به د هغه حق ادا شي، هم به ستا حق هغه ادا شي. طریقه کار یې هغه ده. نو د رشته دارو په حقوقو کې کله دا نه ادا کېږي، د دې خیال نه ساتلی کېږي، دغه حقوق هغه پیمال کېږي. په معاشره کې هغه موږ ګورو هم د دغې وجې نه جنګ جګړې وې، فساد دی، غیبتونه دي، چغلخوریانې دي، هم دغه وجه ده. د دې د وجې نه الزام تراشیانې دي، د دې د وجې نه هغه یو فساد هغه جوړ شوی دی. د رشته دار حقوق نه دی او هر سړی دغه اواز لګوي چې زما حق دی ادا کړی شي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي
ليس الواصل بالمكافي، ليس الواصل ندے سیل رحمی کون کے رشتہ داری پالون کے هغه کس نه ده بالمکافی چې هغه په برابرۍ باندې هغه کار کوي. یعنی چې کله د سره یو رشتہ دار ښه سلوک وکړي دی ورسره ښه سلوک کوي، کله د سره بد سلوک وکړي دی ورسره بد سلوک کوي. یعنی د ده معامله هغه په بدل باندې وي. نبی علیہ السلام فرمایي لیس الواصل بالمکافی، صله رحمي کوونکی هغه کس نه دی چې هغه بدله ادا کوي، پوره پوره هغه ادایي کوي. ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصله، صله رحمي کوونکی په حقیقت کې هغه کس دی چې کله د ده سره یو سړی خپلولي پرې کوي، خپلولي ختموي، د ده سره بد سلوک کوي، دی د هغه سره صله رحمي پالي، دی د هغه سره رشتہ داري پالي، د هغه رشتہ دار خیال ساتي، صله رحمي کوونکی هغه دغه کس دی. امام سے غالبا یو کس په د هغه غیبت کوو، امام سے بوله تحفې لېږلی، بیا هغه کس ته پته ولګېده چې ګوره زه د ده غیبت کوم او دی ما ته تحفې رالیږي، د هغه د غیبت نه قلار شو. چې کله قلار شو نو امام صاحب هغه ته تحفې لېږلو پرېښود. هغه کس پیغام راولېږه یا په خپله راغی داسې حضرت ستاسو غیبت ما کوو په هغه وخت کې تاسو تحفې رالیږلې، کله چې مې غیبت بس کړو تاسو تحفې هغه هم بس کړو. هغه ورته ویې تا چې کله زما غیبت کوو ستا نیکۍ هغه ما ته راکوي، وایي چې ګوره دی په ما باندې دومره احسان کوي، خپلې نیکۍ ما ته راکوي، راشه زه هم به د باندې یو احسان وکړم چې تحفه ورته ولېږم. چې کله تا غیبت ختم کړو نو ستا نیکۍ بیا ما ته نه راکوي، ما تحفه هغه باندې. نو رشتہ داري دا هغه ده چې یو سړی ستا سره بد سلوک کوي ته ورسره ښه سلوک کوې، ستا سره رشتہ داري پرې کوي قطع کوي ته ورسره رشتہ داري پالوې. هلک وایي که نه وایي پلانکي خو زموږ سره رشتہ داري نه کوي، لکه ته ورسره کوه تا ته به ثواب میلاویږي په دې باندې. نو رشتہ داري هغه په بدل باندې نه ده چې زما سره یې ښه وکړل زه به د هغه سره ښه کوم. نن عمومي د زنانو هغه طریقه هم دغه ګرځېدلې ده، څومره چې دی نه هغه خادیانې وي په هغې کې چې دی نه هغه یو طرف نه بل طرف ته چې دی نه هغه څه تحفې هغه ورکړی شي یا څه هدیه ورکړی شي، بیا چې کله د دې بل هغه کورنۍ هغه خادي وي دی ورله هم هغه شان هغه تحفه هغه لیږي، هم هغه شان پیسې ورکوي، هم هغه شان تحفه هغه ورکوي، بلکې په بعض علاقو کې خو طریقې هغه هم دا وي چې باقاعده هغه رجسټر مقرر وي او د دغې رسم بیا نوم نیو ته هغه ګرځېدلی دی. حدیث کې د دې ممانعات راغلی چې باقاعده څوک څه راوړي هغه لیکلی کېږي چې ته موږ له په خادۍ کې دومره سامان راوړو دا ولیکي. بیا چې کله د هغوی خادي وي نو چې څومره څیزې راوړی د هغې نه لږ زیات بیا غولوي. مثال کے طور پر 10 روپو سیدھے راوڑے دے دیو لبیا دا 11-12 روپو سیدھے ہوئی چیزا زیادے سیوا والے کو دغه سیوا والے خو بیا نسوم یو مثلا چې چاله قرض روپۍ ورکړي هغه تعالی سیوا درکړي، دا و داسې نه لکه ته ول قرض روپۍ ورکړي او هغه تعالی بیا زیاتې روپۍ چې دی نه هغه درکړي. حالانکې خادۍ کې تحفه وړل دا په دې نیت باندې چې سبا له به هغه مال راکوي دا ناجایز دی. داسې چې دی نه هغه تحفه ورکول د دې جواز چې دی نه هغه نشته. د تحفې ورکولو دپاره په خادۍ کې وي یا عام حالاتو کې وي علما شرایط لیکي. د چا له تحفه ورکوې، د چا له څه وړې څه ورکې په خادۍ کې دی، عام حالاتو کې دی، د هغې شرایطو خیال به ساتې. که د دغې شرایطو خیال دې ونه ساتو دغه تحفه وړل چې دی نه د دې نه نه وړل هغه بهتر. اولنی شرط علما لیکي چې ته چا له تحفه ورکوې که په رشتهداري کې ورکوې هسې ورکوې ملګرتیا کې ورکوې اولنی نیت په دې هغه دا وي چې اولنی کار په دې کې دا دی چې نیت په دې صفا وي. نیت
صفا ساتل او هغه نیت صفا بداوي چې دغه سیز ورکه خالص د الله د رضا لپاره زدل یو سیز ورکوما یا رشتہ دار له هغه سوړما خالص د الله د رضا لپاره هغه او د نیکانو بندګانو صفات الله پاک په قرآن مجید کې مدقق ذکر کړي چې نیکان بندګان چاله د خوراک سره الله پاک دا وایي صفات ذکر کړي دقه خبره کوي انما نطعمكم لوجه الله دا خوراک موږ د الله د رضا لپاره ورکو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دا خوراک چې موږ درکو دا موږ د الله د رضا لپاره ورکو لا نريد منكم موږ اراده نه لرو باندې کې جزاء د بدله ولا شکورا او نه شکریا دا امید هم نه لرو چې تاسو موږ له دې په بدله کې سره کوي دا امید هم نه لرو قدرې چې تاسو زموږ هغه شکریا هم ادا کړئ دا امید تر نه ساتو خالص د الله رضا چې کله خالص د الله نه رضا لپاره په معاشره کې څوک چاله سور کړي بیا به ګیلې شي وي بیا به غیبت وي دا به غیبت خو دغه نه جوړېږي چې یو کاله بل سويس او ولا بیا د دې خادمي سوال وینس یو ولا لګنيس غیبت شروع شي او ته خو سره نه نشي ظاهري خو بیا غیبت کوي غیبت څومره لوی ګناه ده دغه غیبت دغه غیبت د دین جوړي نیکان بندگان هغه دي چې چاله سور کی تحفه د خوراک سیس نه د بدلی سو امید لري نه د شکریا امید لري چې ما شکریا ادا کړي په بدل کې هغه سور کړل تحفه دا ډیره خبره ده یې شکریا ادا کړه دا ډیره خبره ده خو دې به امید نه لري چې دې به مال څه په بدل کې راکړي یا به ما شکریا ادا کړي کاغه دې بل تصور نه کیا سیا شکریا ادا نه کړي دې په بیا باندې باندې خپکی ځکه د امید نشته د انسان چې د اوسیز نه امید نه هغه بیا خپکی هم نه لري علماء لیکي د سکون طریقه په دنیا کې دا ده چې ته په دنیا کې اوسېږي د هیڅ چا نه د هیڅ امید نه ساتي نه د سور کړي او نه د شکریا امید ساتي په دنیا کې نو ته په سکون سره ژوند دی دا یو وجه دا ده چې ستا په دنیا کې د چا نه د سره اغستل امید نه چې پلان کې به مال سره کړي که څوک تعالی صدر نه کوي تا خو امید نشته ته به خفه کېږي او که صدر له درکې نو به هغې انتهایي خوشحاله کېږي ځکه چې مال یې داسې زونه هغه راکړل ته پرې خوشحاله شي د امید نه سوا چې انسان ته څه میلاوېږي هغه باندې خوشحالي نو علما لیکي په دنیا کې د سکون طریقه دا ده چې د هیڅ چا نه امید وساته صرف او صرف د الله پاک نه امید ساته نو اولنۍ طریقه اولنۍ کار دا دی چې په تحفه ورکولو کې به د نیت صفا وي دویم دا چې ته رشته دارو له یا دوستانو له تحفه ورکړې څه ورکړې دا به د مال حلال نه وي دغه مال به حلال وي د حرام مال نه به دغه تحفه نه ورکړې ځکه د حرام مال خو په خپله نتیجه دا ده چې یو سړی د حرامو یوه لقمه هغه وخوري حدیث کې راځي څلوېښت ورځې نه د دعا قبلېږي نه نفلي عبادت قبلېږي نه فرض عبادت قبلېږي علما لیکي فرض عبادت قبلېدو مطلب دا دی ثواب ورته پکې نه میلاوي فرض یې ساقطېږي ثواب ورته پکې نه میلاوي بل حدیث کې راځي یو سړی داسې دی سفر یې کړی دی او په دوړو کې لږ بد دی سرتور سر دی په دغه وخت کې دا د دعا د قبلېدو ټیم دی دی اوس دعا کوي د الله پاک په حدیث کې راځي څنګه د دعا قبول شي د ده طعام خوراک حرام دی لباس حرام دی د ده دعا به څنګه قبول شي چې یو سړی په خپله دا حرام خوري د هغې دا نحوست دی چې د ده حرام نه بل د هغه ته پور کړي دا نه به څومره نحوست دی نو دویم خیال دا وساتلی شي چې د حلال مال نه هغه تصور رشته داري دریم خیال هغه دا وساتلی شي چې چاله تحفه ورکړې د هغه نه هیڅ امید چې دی نه هغه نه وي ساتلی چې دی به مال په بدله کې څه راکړي دریم دا چې هغه له څه ورکړې څلورم دغه سیز ورکول دا به یو خو نیت صفا دی دویم دا دی چې حلال دی دریم دا چې دغه سیز ته ورکې د هغه نه د بدلې امید چې دی هغه نه دی ساتل پکار او څلورم دا چې د هغه
سیس تور کې په هغه باندې هغه ته تکلیف بیا نه رسي په دې باندې هغه باطل نه کوي قرآن مجید کې راځي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى خپل صدقه په من یعنی باطل سره والاذى او په تکلیف رسول سره مباطلوي کالذي ينفق ماله رئاء الناس هغه کس په شان چې هغه د ریا لپاره یو مال خرج کړي د مثال د هغه کانی دی په هغه باندې دوړه لګېدلې ده باران راغی دغه دوړې ته هغه ویوړه دغه کاڼی صفا پاتې شو فترکه سولدا دغه کاڼی صفا پاتې شو د دغه کس په شانتې هغه مه جوړېږئ چې کله دی صدقه ورکړي دغه صدقه داسې ده لکه ده ته نیکۍ میلاو شوې خو لیکن کله چې په دې کې ریا راغله یا دې هغه سپاتنه وکړه یا دې هغه کس ته تکلیف ورسو څنګه چې د دې کاڼي نه هغه دوړه لاړه دغه رنګې تا ته که نیکي میلاو شوه خو تا پکې دغه کارونه وکړل د دغه کارونو د وجې نه څنګه چې دا کاڼی صفا شو دغه رنګې ته د نیکۍ نه هغه صفا شو داسې هغه صفا کېده نو ریا نه ځان ساتل هغه کس ته ځباتنه کول تکلیف رسول دا چې دی هغه حرام د دغه نه ځان ساتل د داسې صدقې نه هغه غوره دا دي بل آیت په سورې بقره کې راځي الله پاک فرمایي قول معروف ومغفرة ښایسته خبره ومغفرة د بخښنې خبره خیر دا غوره ده من صدقه یتبعها اذى د هغې صدقې نه چې په هغې پسې تکلیف مثال کے طور پر یو سړی ستا نه څه وغواړي دا هغه ته وایي چې یاره معاف کړه دا ښکلې خبره ده ستا سره څه نشتي یا نه ورکې دا د هغې نه ښه خبره دا ده چې ته ولې څه ورکې خبرې ورته شروع کړي قارېږې ورته او خبرې ورته کړې د دغې نه غوره دا ده چې هغه څه وله ورنه کړي او بس ورته چې معاف نو دغه صدقه چې په هغې پسې تکلیف وي ثباتنه وي د دې نه چې دی نه هغه ښه ده چې صدقه ورکړی شي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ثلاثة درې کسان داسې لا یکلمهم الله یوم القیامة الله پاک ورسره د رحمت خبرې ونې ولا یزکیهم نه به د ګناهونو نه پاک کړي ولا ينظر الیهم او نه به ورته په نظر د رحمت باندې وګوري ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے قال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول دا خلق تاوانیان شو دا خنا مراد خلق دا سوق دی دا اللہ رسول نبی علیہ السلام ورته فرمائے نمبر 1 المسبلو هغه کس تاوانی شو الله پاک ورسره پر رحمت باندې خبرې ونه کړي نه به ورته وګورې نه به یې د ګناهونو نه پاک کړي اولنی کس هغه دی المسبلو چې پنسې هغه د غون هډوکو نه ښکته سي دویم هغه کس دی چې هغه رشته داري چې دی نه هغه پرېږدي کله چې دی تحفه ورکړي په هغه تحفه کې هغه من ثباتنه تکلیف چې دی نه هغه رسوي او دریم دا هغه دی المنفق چې هغه سلعته بالحلف الكاذب چې هغه سامان خرڅوي سودا خرڅوي په دروغجن قسم باندې یعنی په دروغه قسم وخوري او په هغې په زرعې سره خپله سودا هغه ګرانه خرڅوي دریم دغه کس دی دا درې کسان داسې دي د قیامت په ورځ به ورته الله پاک د رحمت په نظر نه ګوري چې د رحمت په نظر ورته نه ګوري د غضب په نظر ورته ګوري نو صله رحمي کول د رشته دارو سره هغه ښه سلوک کول زموږ د شریعت حکم دی او دا په حقوق العباد کې هغه داخلي او بیا په دې کې که یو تحفه هغه ورکولی کېږي د هغې د شرایطو هغه خیال وساتلی شي دغه زموږ نه چې دی نه هغه د شریعت هغه تقاضه ده الله پاک موږ له د صله رحمۍ کولو هغه توفیق راکړي الله پاک موږ له عمل کولو توفیق راکړي